دلته ممکانو سره راغلی وم ګرمۍ نه خو زه کوټ کې ګرمي ده پس دغې وجې نه لکه زه ګرمي نشم برداشت کوی ما لکه زړه نیم سیټ خراب دی او پیپړې خو مې ناستې وي د دې اپریشن یې چې نه کېږي د نورو ډاکټرانو باندې وګرځېدم خو هغه یې چې دا اوس مو چې ته ونو دا کلاکې دي دینه لکه برف کسې و دا کسې یو شی دی دا شلېږي بیا پوه شوې اوبه مو به ورباندې بند کړې چې اوبه به یې نه څښې د بله ورځ لاړم 8 کیلو اوبه یې رانه واخکله په سرکاري هسپتال کې په ستنو باندې جامه شوي تشې امتیاز یې دي چې ګولۍ وخورم تشې امتیاز یې رسي چې اوبه نه وخورم نو نه رسي مزل نشم کوی چړۍ کې نشم ختی نه په سا مې تللی شم چې ښه دمه ونه کړم نو بیخي نشم لکه بیا دا مې له زه ودرېږم نو ما دا نوسونه رسي اور کوي ټسېږي خوږېږي دا ټول بدن مې داسې نچوټ کېږي بلکل واده مې شته 2 مې لوړې دي یو مې زوی دی وړوکی دی تقریبا 11 کاله دی او وړونه رانه بېل دي 3 پس یو یې ورور دا دیړې میړې کوي د 15-20 روپۍ علاج دی نو هغه دیړې کې ماله چېرته په 800 کې پوره کېږي 800 مزدوري وکړه نو نن سبا چېرته کېږي او دا علاج دی بس وخورم کله پاتې شي کله څنګه کله څنګه اوبه نشم اوبه بلکل چې اوبه غوندې شوي هېڅ کله ګزاره نشم کوی داسې چې چات بلخ نه وي که نه داسې په ټیټ باندې نشم څلماسته دلته رګ والا مسله هم دی که نه دا رګ اوس دا ویلاړ دی دا رګ مې باندې دغسې کوي پیپړو دی وجې نه بیخي ټول خوږېږم سر داسې خوږېږم چې ډېر تکلیف ته ورته یو لږ یو ډېر تکلیف بس خلکو له زه دا یم چې بس هر څه به الله کوي بس په دعا مې هغه ده چې ما سره مدد وکړي لږ او هیلپ وکړي ما سره او بس د ما خو نور څه کوم نشته الله نه علاوه دغو خلکو نه علاوه چې ما سره پوره مدد و هیلپ وکړي ما سره ما میاشتې علاج 10,000 شو کې 1 روپۍ هم نه ده کم هغې کې هرته ویل دي ډاکټرانو چې دې کې 1 ګولۍ کمه وخورې نو ته علاج داسې شور لکه 3 میاشتې بیا ورسته شوه چې 1 ګولۍ پکې کمه شي خو پوره کوی هم نشم ور 1 ګولۍ نه چې ټول علاج دې مانه کله کله هغه شي ختم شي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو درنو کتونکو د زړه د کومې نه السلام علیکم ملګرو دا نور سید ملګری دی د کوهاټ نه راغلی دی او دا د پیپړو مریض دی انسان ته خدای پاک ډېر څه ورکړي ډېر نعمتونه ورکړي دي خو څه نعمتونه لیدلی شي او څه نشي لیدلی په هغو نعمتونو کې یو غټ نعمت د خدای طرفه پیپړې هم دي زموږ یې کسونه او اهمیت یې څومره زیات دی نور سید پیپړې پیل دي او دا یې خبرې هم نشي کولی دا یې اوبه هم نشي څښی دا یې مزل هم نشي کولی دا یې خبرې هم نشي کولی دا د 20 منټو مزل په 2 غنټو کې هم نشي تیرولی دا د خپلو 3 بچیو دپاره رزق هم نشي ګټلی دا یې ګرمي هم نشي برداشت کولی او د اوبو غوندې غټ نعمت چې هغه سره سړي تنده ماتېږي د سړي وجود ته ورسره سکون میلاویږي دا اوبه هم نشي څښلی نور سعید ګرمي هم نشي برداشت کولی او دلته د کوهاټ نه کورمې ته د وړیا رشتې درون دي هغو ته په سوال طریقې راغلی سره ما ته دلته دومره ځای راکړو چې زه هلته کوهاټ کې ګرمي نشم برداشت کولی دلته زه کورمې کې ما دپاره څه لې څو ورځې وي ته زه تېرې کوم چې د ګرمي زه هلته برداشت کولی نه شم دلته زه پاتې شم نور سعید دا څومره دوایي دی دا تقریبا دا دروایي خستنې واس هم نه لري دې ورور د هغه هم ګډې چلوي نو یو ګډې چلوونکی سړی به یو د لاس مزدوري کوونکی سړی به کله ته 2 وخت روټي راوړي که نه د میاشتې 1,000 دوایي به پرې کړي خپلو ټولو اورېدونکو ته د زړه د کومې نه د نور سعید طرفه هغه خلک چې هغه واس لري هغه خلک چې هغه روغ وجود لري هغه خلک چې هغو ته خدای پاک ډېره ورځې ورکړي هغه خلک چې هغو ته خدای پاک ښه روزګار ورکړی دی
هغه د هم دا سوچ ولري چې یاره دا پیپړی مو سره هم دی، دا پیپړی تاسو سره هم دی، دا پیپړی نن د دې پیل دی، دا سبا مو هم پیل کېدلی شي، او چې د کوم خلک یې اورېدو هم پیل کېدلی شي. نو که په داسې وخت کې چې خپل روغو پیپړو په سرعت کې موږ د داسې خلکو تعاون وکړو، نو زم دا به د خدای د رضا سبب هم جوړیږي او د دې لپاره به د اساني سبب هم جوړیږي. د نور سعید په علاج کې تاسو موږ سره خپله برخه تعاون وکړو، د نور سعید لمبر به هم په سکرین باندې پرېږدو. نور سعید صرف دا یو څو توکه ګولي دي چې دغه ګولي دی چې زه خلم نو ما وجود ته به لا هغه څه په کار رسېږي، د دې نور اپریشن څه نه کېږي، صرف دغه څو توکه ګولیانې دي، دا تقریبا څو ګولیانې قیمت دی چې هغه دي، خو بهرحال دا بیا هم یې سره میاشتې کم از کم 10,000 روپۍ د ما په علاج ګڼل کېږي. نو اورېدونکو ته د زړه د کومې نه نور سعید سره تعاون وکړو چې څومره هم تاسو نه کېږي. ډېره مننه، بریالي اوسو.